لیکل تا څنګه کول ستا خو یو وخت په د لاسونه دې هم نشته یو وخت په دې هم نشته ځکه د دې په شا باندې د مور دغه محنت جی او کی زما په خیال چې هغوی ته به جواب میلاو شوی د هغوی په مخ باندې د بې شرمۍ دغه څپېړه به پوری. سودیس جان ته راته ووایي چې وزیر اعلی صاحب سره ډې پرون ملاقات وشو څنګه ملاقات وشو څه خبرې وشوې څه انسپیریشن دې د هغه ځای نه راوړو کوم انسپیریشن دې هلته کې پرېښودو یعنې 4,90,000. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخانې ما په دې معاشره کې که چېرته کې څوک لاس خپو باندې معذوره شي په سترګو باندې معذوره شي د وجود په بله کومه حصه باندې معذوره شي نو سی به خلک یې د کاروبار ذریعه وګرځوي سړکونو ته یې راوباسي خیر پې غواړي په چوکونو کې یې څادرې غوړولي او د خدای په نامه باندې راکې نن چې ما سره کم کشر موجود دی معذوره دی صرف یو وخت پده ورپسې خدای پلار سړک ته نه دی رایستی چې ته 10 روپۍ د خلکو نه وغواړه یا په چوکونو کې ته پیسې ماله راټولې کا ریګولر سبق وی او بیا د پیښور بورډ نه په دې تېرو ورځو کې چې کوم نتیجه راغلی ده کوم رزلټ راغلی دی په هغې کې 890 نمبر یې اخیستي دي قصه یې څه ډېره د کمال ده. السلام علیکم سدیس. وعلیکم السلام. د غونډو راول سره ډېر شکریا ماله راغلی زما حوصله افزایي مو وکړه. سدیس جانه د ټولو ناول خو راته ده ووایه چې دا نمبر یې دې اخیستې همدغه 3 غنټې پارچه به ستا لپاره سیم پیپر به راتلله لیکل تا څنګه کول ستا خو یو وخت په د لاسونه دې هم نشته یو وخت په دې هم نشته هیلپ لپاره یې را سره کس کېنولی و نور لیکل ما په خپله کړي دي لکه داسې مسله راځي نو دې لپاره ما سره کس ناست و نور لیکل هر څه ما په خپله کړي. ټیک ده. هغه هیلپر چې کوم ناست و نو هغه کوم قسمه هیلپ تا ته پرووایډ کوو ما ته چې لکه زما ټایم شارټ و که نه لکه اکثر ټایم شارټ شي ما نه سوال پاتې کېږي نو هغه به ما ته بیا هغه برابر و لکه چې کوم یو سوال نیم به پاتې کېده به ته هغه که نور به تا خپله پرچه کول او جی او ښه سودیس جانې دا راته ووایي چې د دې خپو باندې د لیکلو دا پریکټس ترې کوم وخت نه کړی دی ځکه چې 3 غنټې مسلسل لیکل کوې نو لاسونه ستړي شي نو خپه خو بیا د لیکلو دپاره دم نو دا زه له سکول دم نه تلم تقریبا زه لا ډېر وړوکی او ما ته مور د دې پریکټس هر څه راکړې وه ځکه د دې په شا باندې د مور دغه محنت دی او دا هم د هغې ویژن هم و چې یاره زه تعلیم وکړم او ایبل شم ټیک ده بجای د دې چې ډسیبل. ټیک ده سودیس جانه یقینا چې ستا مور ته زه سلام پیش کوم خیر حاجي تحسین ورته پیش کوم په تا باندې هغې روزګار هم کولی شو سړک ته هم راویستلی شوې په چوک کې هم کېنولی شوې څادر یې ته لاندې اچولی شو چې بچیه خیر غواړه او کور ته 100-500 روپۍ راوړه خو دغې بهادرې مور ته سکول ته ولېږلې ته د روزګار ذریعه جوړه نه کړې ښه ته راته ووایه چې نمبر یې دې مو واخیستلې بیا به ته ریګولر تلې د دې ځای نه 400 ته تلې راتلې به څنګه په لاره کې څه مشکلات به وو تاسو څنګه خبرو وکړه چې زه به ریګولر تلم نو دا ما ته یو ډېر غټ مشکل و د ټرانسپورټ نو زما والد صاحب به یا مزدوري کول او یا به یې زه بوتلم. والد صاحب دې څه کار کوي؟ هغه ټریکټر هم چلی پردی ټریکټر دی ورسره هغه چلی او دغه شانتې نور هم څه دیاړي میاړي ورته راشي مطلب دیاړي کوي جی ښه نو هغه به په څه کې بوتلې؟ هغه به کله ریکشه کې بوتلم او که اکثر به چې کوم دی نو داسې چا سره ما له به کس ونیو ډبې والا ای به بوتلم خو چونکې زما مثال د عام کسانو په شانتې نه و څنګه چې خلک عام واړو بوزي راولي نو هغه به ډېره ګرانه وه اکثر به یې زه پرېښودم د دغې په وجه بل کس په پرېښودې او جی او نو ما ته ډېر زیات مشکلات د ټرانسپورټ راغلی دي بل معاشرې خبرې او خراب سترګې دا هم هر څه موږ برداشت کړو خو په شا مې نه یې کتلی. ښه ته راته ووایه د معاشرې خبره دې وکړه د معاشرې سوال ته به دوباره راځم خو سکول ته چې به کله لاړئ نو هلته کې ته چونکې د نورو سټوډنټس نه مختلف وې هلته کې به تا څنګه فیس کول مینیج کول به دغه عام حالات څنګه کوم چې د عام خلکو دپاره جوړ و ستا دپاره سپیشل نه وو تا به دغه څنګه ایډجسټ کوو؟ یاره جی زه به تاسو ته ووایم چې زما کوم ملګري وو سکول کې یا داسې زموږ استادان ما ته کله هم دا احساس نه دی راکړی چې یاره د ډسیبل دی همیشه یې زه د ځان نه هم ښه ګڼلی ما او ما سره ډېر زیات هیلپ کړی دی کور کې دغه شانتې نو ما ته چېرته داسې محسوسه شوې نه ده. ټیک ده
ښه د هغې نه علاوه تا د معاشرې د ستونزو خبره وکړه نو معاشرې داسې څه کم قسمه خبرې تا فیل کړي دي ځکه چې دغسې قسمه خلک ډېر زیات سینسیټیو وي هغوی دغه د خلکو دغه حرکتونه نوټ کوي ابزرو کوي نو څه دي داسې څه موږ سره شیر کولی شي د خلکو کوم داسې سپک نظر وي یا نور څه وي یاره جي سپک نظر خو ډېر زیات و خو زه به تاسو صرف د یو واقعه بیانه کړم دی کې زموږ سره نږدې جومات دی دلته به زه اکثر قاري صاحب به راغوښتم ما ته وایي راشه نعت ووایه ما ورسره سبق هم وی خیر زه به هغوی به ما پسې واړه راولېږل او زه به یې ځان سره خامخا بوتلم خو بیا زه خبر شوم چې یاره خلک وایي چې دا د پیسو دپاره ځي او دغه نعت وایي مطلب لکه دا یو سوال کوي خو طریقې ولې د نه جوړه کړی نو لکه دا هم یو سپک نظري شو دغه شانته ډېرې واقعګانې دي چې خلکو دا خبرې اترې اورېدل به مو خو کله هم غوږ داسې دغه نه دی کړی غور وکړی ټیک ده دغه خلکو ته به نن جواب میلاو شوی چې همدغه معذوره دغه بېخپې او بېلاسو کس نن د چارسدې نه ځي او د وزیر اعلی سره کینی دغه سره ملاقات کوي زما په خیال چې هغوی ته به جواب میلاو شوی د هغوی په مخ باندې د بې شرمۍ دغه څپېړه به پوروي دا راته ووایه چې دې ځای پورې خو راغلې لسم کې د نمبرې واخیستې مخکې دې څه خیال دی کالج ته به ځې څه به کې مخکې ما کالج کې داخله واغسته په فل سکالرشپ باندې کوم کالج کې نیو مسلم کالج کې د دلته د کالج د طرفه ما ته فل سکالرشپ دی او بل ما ته وزیر اعلی صاحب هم یقین دهاني راکړی چې زه به هم تا ته هر قسم فیسیلیټیز پرووایډ کوم مخکې ما په پولیټیکل ساینس کې داخله واغسته چونکې زه به مخکې سیاست ته روزم او وکالت به هم کوم نو د دې په شا زما ډېر غټ مشن دی او انشاءالله دا پوره کوم ټیک ده نو سدیس جانه سیاست طرف ته څنګه دا شوق ته د کوم ځای نه پیدا شوی دی تقریبا په 2021 کې ما ته دا احساس وشو لکه چې کله یو کس ماشوم وي نو هغه وایي زه به فوج ته وځم څوک وایي زه به پولیس ته وځم دغه شان زمونږ مو خو چې کله شعور راغی نو حالاتو ته ما وکته نو ما وایي چې یاره سیاست چې کوم دی نو داسې یو واحد دغه دی چې هغه د هر څه کنټرول کولی شي د دې په وجه ما دغه لاره خوښه کړه بل زمونږ په صوبه کې امن او امان قاطع دی داسې نور هم دا یتیمه صوبه ده تقریبا زمونږ ملک کې سیاسي عدم استحکام چې کنزل ګڼلی شي یو کس یاره سیاستدان نو که هغه ډېر هم ښه نو سیاستدان یو کنزل غونته کې ټکې جوړ شوی دی او سیاست خلک صرف په دروغو پیژني په رښتیو څوک نه پیژني او زه دا ګڼم چې دا عبادت دی او همیشه چې کله سیاست کوي نو خپل مفاد خپل ژوند او خپل هر څه چې کوم دی دا به یې رهي دا به مخې ته صرف قام ږدي مخې ته به صرف یو نظام ږدي کوم چې موږ ته په قرآن او حدیث کې راغلی دی ښکلې خبره دې وکړه سدیس جانه ته راته ووایي چې وزیر اعلی صاحب سره دې پرون ملاقات وشو څنګه ملاقات وشو څه خبرې وشوې څه انسپیریشن دې د هغه ځای نه راوړو کوم انسپیریشن دې هلته کې پرېښودو یاره زه به تاسو ته ووایم اکثر چې داسې غټو خلکو له ورشه که نه نو هغه پوزه ترې وایي راته وایي خو وزیر اعلی صاحب چې زمونږ څنګه میلمستیا وکړه او څنګه قدر او عزت یې وکړو او څنګه زمونږ ویلکم یې وکړو او بیا هلته مونږ سره کېناستو نو دا چې کوم دی نو ما ته پته ولګېده چې یاره په دنیا کې داسې خلک هم شته که نور د هغوی معاملات هر څنګه دي سیاسي خو ما سره یې ډېر زیات ښه ټریټ هر څه وکړل دا ښه درته ووایي چې وزیر اعلی صاحب سره څه داسې خبرې وشوې څه غټې غټې خبرې ویلی شي داسې ډېرې غټې خبرې ونه شوې خو اصل کې د مصروفیات هم سیوه وو او ناوخته مو نو هغوی ما دپاره پرایز هم یې ما ته پرایز هم راکو او دا لیپټاپ چې کوم دی نو دا ما ته هغوی راکړی دی چونکې دا هلته موږ نه هیر شو او هغه نه هم په خپله هیر شو چې یاره ما ته سرپرایز کې خو نه هیر شو نو بیا هغوی ما ته دا پرون را لیږلی دی او ډي سي صاحب په ترو باندې دی ما ته راولېږلو هلته ما سره ډېر زیات ښه اخلاقو باندې خبرې وکړې او ما ته چې ورڅه ښه برابر پرایز کې وزیر اعلی صاحب څه درکړي ما ته نقد راکړو نقد انعام یې راکړو او ما ته 50,000 منتلي چې کوم دی نو دی راته کېښودی او انعام څونه ما ته 490 یعنې 4,90,000 ټیک ده ښه او 50,000 روپۍ ته څنګه منتلي کېښودې تا ته به ما ته وایي چې یاره په دې به ته خپل تعلیمي اخراجات او باقي څه ضرورت دي دا به پوره کړې ټیک ده ښه
د وزیر الله صاحب ډېر ښکلی کار کړی دی او سیاسي اختلافات په خپل ځای خو د وزیر الله صاحب د دې اقدام د زړه نه اپریشیټ کول پکار دی، تعریف کول پکار دی. سو جانه هغه خلکو ته به څه ویل غواړې چې کم مایوسه دي، هم ستا شانته کې دي یا ستا شان نه دي، په لاس پو باندې روغ دي، خو بس د مایوسۍ تیارو راګیر کړي دي، وایي چې موږ څه نشو کولی، موږ په ژوند کې څه جوړېدی نشو. پیغام د هغوی ته څه دی؟ یاره جی تاسو مخکې دې ځای کې ما تاسو ته ووایي چې نور میډیا والا هم ځي راځي ایمان هم دغه پوښتنه وکړه. ما ورته ووایي چې یاره دا غونډې ایکسکیوزز دي. دا یو انسان ته دا زړه وایي که نه چې یاره دا کار مه کوه، نو هغه بیا ځان له دا بانې جوړوي، دا ورته زړه وایي مه کوه. نور خدای پاک ټول برابر پیدا کړي دي چې یو انسان یو کار کولی شي نو هغه بل هم کولی شي. کم اکثر داسې کار وي چې پنځه شپږ کس یې نشي کولی، یو انسان یې په یوازې وکړي. دا ولې هغه ورته اراده کړي چې یاره دا زه کولی شم. نو جسمانی کمی ما ته غربت و، ما ته معاشرې خراب سترګې وي، زه نن په دې مقام یم. مطلب ایکسکیوزز داسې یو ګپ دی. ټیک ده. سلیس جانه ښکلې خبره دې وکړه چې دا ټول لیم ایکسکیوزز دي، څوک څه نشي کولی، بس هغه صرف هغه بانې لټوي چې یاره زه څه نشم کولی. چې انسان بې لاسو هم شي، بې خپو هم شي، د هغې نه علاوه فایننشلي د پیسو لحاظ سره هم هغه د غربت ښکار شي او هغه بیا داسې کارنامه سره انجام کوي، نو یقینا چې هر سړی کولی شي، صرف سټرګل پکار دی، اراده پکار ده.